أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. تاسو ګوره زه د تانې په ګوړه چوک کې ولاړ یم او د هغه روډ دی چې کوم تانې ته چې کوم دی نو تللی دی د دې ګوړه چوک نه. تاسو ګورئ دغه سرکاري چې کومه خول دی کوم چې د نلو نه چې کوم دی هغه دی خوا راغلی دی په رڼا ورځ باندې چې کوم دی د دې خول او د دې روډ ترمنځ چې کوم ځای هغه نیوی شوی دی او د کال 2023 او ورسره چې کوم دی نو د دې نه علاوه په 2023 کې دې ته مختلف نوټس ورکړی شوي دي خو هغه نوټس چې کوم دی نو هغه اوایډ شوي دي او د هغې باوجود د آبادي دې ځای ته ورسېده چې پلستر چې کوم دی نو هغه روان دی خو چې کوم متعلقه ذمه دار د هغې سترګې پټې کړي دي او هغه نوټس چې کوم دی نو هغې د خپو لاندې کړي دي او دا آبادي چې کوم دی نو دا مخې ته ځي. په دې حواله باندې چې کوم خلک د دې په شا باندې ولاړ دی نو هغه وایس اوور هم موږ سره موجود دي، هغه ډاکومنټس هم موږ سره موجود دي چې کوم دي ته وخت په وخت باندې نوټس ورکړی شوي دي. په هغه نوټس باندې ایسې راغلی و چې کله دې کې نالی کنستی کېده دقت کنستی کېدو ولاړو ورته خو هغه هم هېڅ قسم څه ایکشن نه دی اخیستی او دا آبادي روانه ده. دا د دې دوکانونو د شانه یو منظر دی چې دغه د اریګیشن ډپارټمنټ چې کوم خول دی د دې او د روډ په مینځ کې دغه ځمکه چې کوم دا نیوی شوې ده نو دا ځمکه خو یا د دې اریګیشن ملکیت کېدی شي ځکه چې د دې ورسره خول تللی دی او یا چې کوم دی نو د روډ ملکیت کېدی شي چې د هغې ورسره چې کوم دی نو لکه روډ خو په دې مینځ کې څوک راپاڅېدلي ډېر او هغې چې کوم دی نو په دې باندې دغه دوکانونه تیار کړل او خلکو په اعتراضونه هم کړي دي او لانجې پونجې په کم شوي دي خو بیا هم دغه دوکانونه دا تیار شو تجاوزات وشو. د ټول نه غټه مسله چې کوم دی نو هغه دا هم ده چې دوی دا دوکانونه دلته جوړ کړه او بیخي دا روډ سره چې کوم دی نو لګولي دي او که سبا له دلته کې دوی ته ګاډي ودرېږي یا په دې کې هر قسم کاروبار کېږي نو هغه به روډ تنګوي. دا مکمل چې کوم دی نو دا انکروچمنټ شوی دی او متعلقه ذمه دار چې دی نو دا پې خاموش دي. پته نه لګي چې د دغې خلکو څه مجبورۍ دي چې په دې باندې خاموشي اختیار کړې ده او دا کار روان دی. داسې هم ویلی کېږي چې د پی ټي آی چې کوم دلته کې معتبر خلک دی نو هغه د دې په شا باندې دي او په دغه وجه باندې اریګیشن والا او انتظامي افسران چې کوم دی نو هغې خاموشي اختیار کړې ده. خو یو حقیقت او هغه دا چې دا بیخي د خوړ ځمکه ده د خوړ حد نیوی شوی دی او که د خوړ نه دی نو بیا مطلب دا چې د روډ دی او دا تجاوزات دي او همیشه د پاره به چې کوم دی نو پاتې متعلقه ذمه دارو ته پکار دي چې په دې باندې چې کوم دی نو ایکشن واخلي او دا کار چې هر چا وکړو نو د دې خلاف کاروایي وکړي.